الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر شو. چې د بنی اسرائیلو مقابله د پاره د حضرت موسی علیه السلام د مقابله د پاره فرعون خپل ساحران را جمع کو او دا غوی هغه جادو او سحر او فن د حضرت موسی علیه السلام د معجزې په مقابله کې فیل شو او دغه ساحران ټول په سجده کې پریوتل او ایمان وروړو مسلمانان شو. او دا غینه بعد بنی اسرائیل نور هم چې د موسی علیه السلام ته نزدې شو او د حضرت موسی علیه السلام خبره منل او داغه په आवाज باندې لبیک ویل دا شروع کړه او پدې سره د فرعون چې کوم سردارانو او د فرعون چې کوم د قوم مشرانو هغه سره د یره پیدا شو چې دا بنی اسرائیل خو اسهم موسی علیه السلام خپل قوم دی او نورو متنزدي شو. دا سینه چې زمونږ د فرعون د قوم قبطی دا قبطیان چې د موسی علیه السلام نه متاثر نشي هغه ته نزدې نشي لہذا دوی رالل په جمع باندې او فرعون ته وی چې دا موسی علیه السلام نعوذ بالله ته قتل ولنه دا د اسی پرېخي دی او دې لپاره چې په دې ځمکه باندې نعوذ بالله فساد خوره کی او تا پری دی او ستا خدایان چې دی هغه پری دی. نو لہذا فرعون دا فیصله وکړه چې زه به دوی په ترقی پرې نه دم او ډېر زر به زه د دوی زامن به ټول قتلوم او د دوی لونه به ژوندې پرېږدم او موږ به په دوی باندې غالب راشو چې زامن د دوی ختم شي او لونه صرف پاتې شي نو یقینا به موږ به پرې غالب شو. په دې وخت کې حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي د الله تبارک وتعالى مدد غواړي د الله نه او صبر کوي او الله رب العزت چې په دې مقدس مکه باندې چې چاته دغه خوخه وینو هغه ته وراثت ورکي هغه ته حکومت او اقتدار ورکي او بهترین انجام هغه همیشه د پرهیزګارانو د پاره وي. بنی اسرائیل چې د حضرت موسی علیه السلام په وړاندې شکایت وکړه چې تاسو د راتلو نه مخکې هم مونږه د غلامۍ ژوند تیرو او اوس ته رالی تاسو رالی نو تاسو د راتلو نه بعد هم مونږ د غلامۍ ژوند تیرو. حضرت موسی علیه السلام ورته پیشنګوئی ورولو چې ان قریب بس تاسو رب تاسو دشمن به هلاک او تاسو ته به په دې مقدس مکه باندې به خلافت درکړي خلیفګان به وګرځي تاسو او بیا به الله تبارک وتعالى ګور چې تاسو څنګه عمل کوئ.
وقال الملأ او سردارانو من قوم فرعون د فرعون د قومنا اتذر موسی آیت تبریگی موسی علیہ السلام وقومه او د قوم لیفسدوا چې فساد کوي فی الارض پزمک کی ويذرك او پریگ دیتا والهتك او استا معبودان قال دوی سنقتل من بوجنو ابناءهم زامن دوی ونستحي او جوندی بپریدو نساءهم خزید دوی وإنا بشک منگا فوقهم پدوی باندې قاهرون غالب یو قال موسی موسی علیہ السلام لقوم يخبر قوم تا استعینوا تاسو مدد اغواړي بالله د الله نه واصبروا او صبر کوي ان الارض لله بشک زمکه د الله ده یورثها اغا وارثان کوي من یشاء اغا څوک چې دی غواړي من عباده د خپل بندگانو نه والعاقبه للمتقين او انجام خو پرزګارانو د پاره دي قالوا دوی اوذینا تکلیف را کړی شوی د مونږ ته من قبل وړاندې من قبل ان تاتينا وړاندې دراتلو د تاسو نه ومن بعد ما جئتنا پس د هغه نه چې ترالت مونږ ته قال دویل عسى ربكم امید دې چې رب استاسو ان يهلك عدوكم چې هلاک کړي دشمنان استاسو ويستخلفكم او خلیفگان بکړي تاسو فی الارض پزمکه کی فینظر فبیا بغه ګوري کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ دغه سرداران موسی علیہ السلام په خلاف او د بنی اسرائیل په خلاف فرعون ته وی چې دا تاول پرې خېدي ليفسدوا فی الارض چې دی پزمک باندې فساد وکړي ويذرك الهتك او تا پریدي دغه ځان ته انا ربكم الاعلى تا پریدي والهتك او استا معبودان یعنی فرعون مختلف بوتان چې ځان ته یې او ځین مفسرین کرام وایي چې د فرعون خپل تصویران چې دغه بوتان جوړ کړی شو زی په زی باندې کې خود لري شو نو وتوی چې ويذرك والهتك تا پریدي استا معبودان پریدي فرعون په جواب کې وی چې موږ د نارینه به قتلو د دوی او زنانه به د دوی ژوندۍ پریدو او موږ په دوی باندې غالب راځو موږ په دوی باندې غالب یو د دوی نارینه هغه چې پاتې نشي نو د دوی طاقت به څنګه جوړي د دې په جواب کې حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته وی چې د الله مدد او د صبر په ذریعہ باندې چې تاسو صبر کوئ د الله مدد وغواړئ او صبر کوئ زمکه د الله دا چاله چې هغه غواړي غلبه ورکړي او بهترین انجام هغه د پرهیزګارانو لپاره دی نو لیکل چې کله دغه حالات پیښ شو دوی باوجود د معجزې د لیدلو نه چې کله انکار وکړو د الله تبارک وتعالى عذاب په دوی باندې راغی یو طوفان راغی موسی علیہ السلام دوی ته وی چې دا قوم بس اوس پرې د آزاد کا اوس خو حق ثابت شو او باطل چې هغه ورک شو اوس خو دا قوم پرې د ما سره چې دی آزاد شي نو فرعون اونو مننو د الله تبارک وتعالى طرف نه یو عذاب د طوفان په شکل کې په دوی باندې راغی نو په دې وخت کې فرعون دوی چې ته دعا وغواړه چې د عذاب ختم شي د طوفان ختم شي مونږ به بنی اسرائیل د سره پرېدم نو وعده وکړه موسی علیہ السلام دعا وکړه هغه ختم شو نو بیا د خپل خبرې نه واپس شو نو الله تبارک وتعالى دوی ته مال حال سره سره غلا او دغه چې فصل ډیر زیات ور نو بیا چې دی انکار وکړو دا غینه چې کوم وعده موسی علیہ السلام سره کړو نو بیا په دوی باندې عذاب راغی چې هغه غله چې دی پاغي کې چینجو شو هغه ټول چې دی هلاک شو او سو ځل داسې مختلف په دوی باندې بیا داسې عذاب په دوی راغی چې کله دوی واپس انکار وکړو د موسی علیہ السلام د قوم د آزادولو نه بیا چندخ راوتل د چندخ عذاب په دوی باندې په هر ځای کې دوی ته چندخان راوتل او هغه نه بعد چې دوی بیا ویردل بیا موسی علیہ السلام ته وی چې دعا وکړه چې دا عذاب اخو شي مونږ به دا بنی اسرائیل تاسو سره پریدو نو الله تبارک وتعالى عذاب ختم کو دوی بیا خپل خبر نه وړیدو فرعون او دغه قوم الله تبارک وتعالى یو ځل بیا په دوی باندې عذاب راوستو چې دی کله
اوبه راغشتې نو هغې کې به وینه وه چې کومه لوښي به راغشتو هغه به د وینو ډک نو لہذا تر آخري وخته پورې دی په دې باندې دا جزوي عذابونه الله تبارک وتعالی په دوی باندې راوستو او دوی به وعده وکړه چې موږ وعده کوو آینده دپاره چې موږ به دا بني اسرائیل آزادو بالاخر بیا د حضرت موسی علیه السلام ته د دغه د هجرت هغه حکم ملو شو نو دې ځای کې الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام په ژبه مبارک باندې بني اسرائیلو ته وایي چې اوس خو تاسو د فرعون نه دغه د لښکر نه نجات غواړئ عسى ربکم ان یهلک عدوکم امید دی چې الله تبارک وتعالی ستاسو دشمن به هلاک ويستخلفکم فی الارض او تاسو ته په مخ د ځمکه باندې به خلیفګان به جوړ کړي تاسو ته به خلافت درکړي حکومت به درکړي فینظر کیف تعملون بیا ګوري چې تاسو څرنګه عمل کوئ نو الله تبارک وتعالی یو انسان لا اختیار ورکوي په خپل ژوند کې چاته په خپل بدن باندې چاته په ملک باندې چاته په یو صوبې باندې چاته په یو ضلع باندې چاته په یو خاندان او په یو کور باندې او کم از کم هر یو مسلمان ته په خپل خاندان او په خپل اهل و عیال په دې باندې چې دی اقتدار او حکومت او سربراهي او مشري ورکوي بیا الله تبارک وتعالی ګوري فینظر کیف تعملون چې څنګه عمل کوئ تاسو دیو جن نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته خبردار پتاسو کې هر یو کس هغه د خپل د ماتحت مشر دی دنه به دغه د ماتحت په باره کې به تپوس کیږي اوس یو مسلمان د خپل اهل و عیال لپاره څومره فکرمند دی او څومره خپل بچي خپل کشران خپل ګاونډیان د لاس نه نیسي د الله کور ته راولي په منځه باندې ودرئ د الله کور لاره ورته ښیي د الله تبارک وتعالی سره د هغوی تعلق جوړوي څومره په حیثیت یو مسلمان زما په زړه کې دا درد دی چې زه دا مونځ کوم چې زما اولاد هم مونځ ګزار شي زه د جومات ماحول سره مانوس یم چې ما اولاد هم چې د جومات ماحول سره مانوس شي زما ګاونډیان زما ټول متعلقین هغه د الله کور ته راشي د الله تبارک وتعالی سره د هغوی تعلق جوړ شي دا درد زما په زړه کې په حیثیت یو مسلمان څومره دی ځکه چې الله جل شانه هر یو انسان ته څه نصحته پورې اختیار ورکړی دی چاته د خپل ذاته پورې چاته چې د خپل کوره پورې چاته خپل محلې پورې چاته خپل خاندان پورې او چاله غټه سطح باندې او چاته ورکوټه سطح باندې خدا ټول دې لپاره دی چې فینظر کیف تعملون الله تبارک وتعالی ګوري تاسو څنګه عمل کوئ دغه اختیار تاسو د څه دپاره استعمالوئ دغه اختیار د الله رضا دپاره څومره استعمالوئ دغه اختیار د الله د دین دپاره څومره استعمالوئ دغه اختیار د الله تبارک وتعالی په دین باندې د عمل کولو لپاره څومره استعمالوي فینظر کیف تعملون دا یوازې بني اسرائیلو ته نه وایي بلکې الله تبارک وتعالی موږ تاسو ټولو ته وایي چې الله جل شانه موږ ته ګوري چې موږ څنګه ژوند تیرو د خپل اختیار مطابق د الله جل شانه په حکمونو باندې د الله په کتاب باندې څومره عمل کو د الله په دین باندې څومره عمل کو فینظر کیف تعملون د خپل 24 غنټې ژوند کې د الله تبارک وتعالی په احکام باندې څومره فیصلې کو او د الله تبارک وتعالی حکمونه په خپل وجود کې څومره ژوند کو فینظر کیف تعملون دا د هر مسلمان لپاره دی قران کریم دا واقعات یوازې بنی اسرائیل لپاره نه دی یوازې د موسی علیه السلام او د فرعون واقعې په تور باندې قران کریم دا د واقعاتو کتاب نه دی بلکې دا د عبرت کتاب دی زنده او جاوید معجزه ده د نبی علیه السلام تر قیامت پورې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك